د پاکستان د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله په حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف تور لګولې چې په نغمه مای د ریاست په ضد سرکشي او بغاوت کړي دي او وایي چې سرکشي او بغاوت کوونکي به نه وبغل شي او نه به د سیاست حق ورکړل شي. دا په داسې حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر په خواني وزیر اعظم عمران خان په نغمه مای د اړیګړي د شو پیو ذمہواری په استخباراتي جنسو ورړوي او درز لري چې په دغه پیو کې تحریک انصاف بدنامولو مقصد د په ګوند بندیزونه لګول یا یې مخه نیول دي. تیر ورځ د پنجاب فیصل آباد ښار کې یوې دستوري ته په خپله وینا کې د کورنو چارو وزیر ویلي چې الیکشن به په هر حال کې کیږي خو فتنه خان به د ملک د سیاست نماینس یعنی بهر وي. په نهم مای دغه بند د تورونو په اساس درج یوه مقدمه کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان لنیول کېدو نه وروسته د تحریک انصاف پلویانو ګر خیوات کې قهرجن احتجاجونه کړي وو او پوځي تاسیسات او دولتي ودانو ته ورونه لګولي وو. رانا ثناء الله وویل چې په دفاعي تنظیماتو حملې کړي جناخوس او د کور کمانډر کور ته ننوتي او ورونه یې لګولي د شهیدانو د مجسمو سپکاوي یې کړي د هغوی ثبوتونه موجود دي. د هغه په وینا دا بغاوت کوونکي سرکشان کو د ځمکې وم تل کې خوب پټ شي یا د عدالتونو نه ضمانتونه وکړي او په هیڅ صورت به نه پرېښودل کېږي. هغه وویل چې د ریاست خلاف سرکشي کوونکو تر ریاست کې د سیاست هیڅ حق نشته. د کورنو چارو وزیر دا هم ویل چې کم خلک د نخم مای د پیهو نه ځان په ډډه کوي او د هغوی جرم یوازې د وینا ترخه وي نو بخښنه ورته کیدی شي خو دا چې ویډیوګانې او غوږونه شته هغوی کو په پوزه کرښې هم وباسي نو ماپی به ورته نه کیږي. د نخبې مای نه را پدې خوا تحریک انصاف خو ګڼ شمېر مشرانو د ګوند پرېښودلو اعلانونه هم کړي چې حکومت نیولي وو او یا یې هم د نیول کېدو خسې روانې وي. د تحریک انصاف ګوند تور لګوي چې د پی ټی آی دغه مشران د فشار د لارې د ګوند په پرېښودلو مجبوره کړي کېږي خو د ګوند نه چې تر اوسه څومره مشران وتلي هغوی مطبوعات ته ویلي چې هیڅ چا پرې فشار نه دی راوړی او په خپله خوښه د ګوند ځکه پرېږدي چې سیاست کې د اړیګړي پلویان نه دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان